الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه هم أهل الفضل والعدالة. محترم ارویدین کی ارتلین کی اسلامی میاشت ډیره مبارکه، ډیره د اهمیت او د عبادت نه ډاکه میاشتو، یا خصوصا د دغه میاشتې ابتدایي لاس ورځې ډیره د فضیلت اوله ورځې دي، ځکه چې په دغه میاشت کې د حج او د قرباني غوندې عظیم عبادات او عظیم اعمال ادا کیږي. نو د دغه میاشت متعلق یعنی میاشت د ذوالحجې متعلق یو عمل د حج دی چې د هغه وضاحت مشته مخکې وکړي. دویم عمل د قربانۍ دی. نو د دغه متعلقو څه وضاحت او د قربانۍ متعلقه مسائلو ترتیبوار بیانوي. اولینی نمبر دغه مسئله بیانوي چې قرباني په چا واجب ده. دویم نمبر دغه مسئله چې د قربانۍ د ځناور عمرینه څومره دي. دریم نمبر هغه کوم ځناور دي چې پامند قرباني نشي. څلورم نمبر کې د غشې د تقسیم مسائل. پنځم نمبر کې د قربانۍ د ځناور چې کوم څرمن وي د هغه احکام. او شپږم نمبر د ذبح طریقه او د هغه سره تړلي مسائل. نو اولینی نمبر خبره ده چې قرباني په چا باندې واجب ده. نو په شریعت مطهره کې د قربانۍ د پوره د قرباني د واجب کېدل د پوره څلور شرایط دي. اولینی شرط دا چې قرباني کوونکی یو مسلمان وي، په غیر مسلم باندې قرباني نه ده واجب. دویم دا چې قرباني کوونکی یو عاقل وي، عقلمند وي، په لیوني او په مجنون باندې قرباني نه ده واجب. دریم نمبر دا چې قرباني کوونکی یو بالغ وي، په نابالغ ځنډ کې باندې قرباني نه ده واجب اگر که ډیر مالدار وي. او څلورم نمبر شرط دغه چې قرباني کوونکی یو مقیم وي، میسفار نه وي. که چیرې میسفار وي بیا په د قرباني نه ده واجب. پنځم نمبر شرط دغه دی چې قرباني کوونکی یو صاحب نصاب وي، یعنی د شریعت په نظر کې دای مالدار وي. شریعت مالدار هغه سړی ته وایي چې د کیم سړی سره 2.5 بوندې 50 تله سپین زر یا د دغه برابر قیمت یا سامان تجارت یا داسې شیونه چې هغه د خپل حاجت نه زیاتای وي دا موجود وي، نو دغه کاس د شریعت په نظر کې مالدار ایسوبیږي. نو کیم سړی سره چې 52 تله سپین زر یا دغه برابر پیسې موجود وي د قربانۍ په ورځ کې یا په داسې کاس باندې قرباني کړل واجب دي. نو که یوه ښځینه سره نیمه توله یا یوه توله یا هر څومره سره زر موجود وي او څه روپۍ ورسره موجود وي، نو دغه سره زرو د سپینې زرې قیمت ته اړوي چې د 2.5 باندې 50 تله سپین زر برابر وګرځي، بیا په دې باندې قرباني کړل واجب دي. دویمه خبره ده چې د قربانۍ وخت څه دی. نو د قربانۍ وخت لسم د ذوالحجې د صبح صادق نه شروع کیږي تر 12 د ذوالحجې غروب آفتاب نه لږ مخکې پیره دغه 3 ورځې د قربانۍ ورځې دي. یعنی د سترید په ورځ باندې د ګیز د لمونځه وخت چې داخل شي د دغه ټیم نه ونڅه د سترید په درمه ورځ باندې غرمه سترګې ډیبېدل نه لږ مخکې پیره دغه 3 ورځې د قربانۍ ورځې دي. 10 ذوالحجه، 11 ذوالحجه، 12 ذوالحجه غروب آفتاب نه لږ مخکې. خو البته چې کوم خلک په شهر کې پنډیږي یا په داسې غټ کلي کې پنډیږي چې په هغه ځین کې د عید لمونځ شي یا د عید د لمونځ نه مخکې د دوی دپاره د قربانۍ کړل جایز نه دي. خو چې کوم خلک د شهر نه لرې وي، په کلي کې وي او د دوی په کلي کې د عید لمونځ نشي یا غټ کلي په ایسوبه کې دوی نه رودرېمي، کوم شرایط چې شریعت وشوي دي په هغه کې دوی داخل نه وي، بیا دوی دپاره د عید په ورځ باندې د ګیز د لمونځه په وخت قرباني کړل جایز دي. دریمه خبره د قربانۍ ځناور او د هغه عمرینه. نو قرباني دا پوزه، وز، میږ، ماژ، ایش، ایشه، غو، غوڅکای، مشه وغیره دا د قربانۍ ځناور دي. دغه دپاره بیا خپل عمرینه شرطي، لکه د وزې او د وز دپاره شرط دغه دی چې دا د یوه کل وي. دغه رنګ د میاشت د پوره دا شرط دی چې دا د یوه کل وي. ماژ که چیرې د شپږې میاشتې وي
خو د جسم په لحاظ سره دمره غټ وي دمره څیرب وي چې د یوه کل برابر لیدل شي یا په دغه ماژ باندې د قرباني کړل جایز دي. غو او غوڅکای او مشه د دغه شای د پورا 2 کوله شرط دي چې 2 کوله به پیره شوي وي او دریام کل به شری وي. کچېره په دانه 1 غنټه 1 منټ لاس منټه وړوي یا په دامنده د قرباني کړل جایز نه دي. هغه ایش او ایشا د دغه د پورا شرط دغه دی چې د دغه عمرینه او 15 کوله تر رسیدلی وي شپږم کل به شری وي. کچېره په دانه لږ غوندغه یو لمحه وړوي په 15 کولنه یا په دامنده د قرباني کړل جایز نه دي. اس مسله دغه دو چې مشته وسرنګ اندازه لګي چې دغه عمرینه پیره شوی دي او نه دي پیره شوی نو د دغه لپاره مختلف طریقې اختیارول شي. اج کیم کا سن د دغه ماهر وي تجربه لري اته د عمر پاته لګي. خو یو طریقه دغه دو چې د دغه د پي غوښینه چې کیم دي دغه پروتی وي او نرار خطلی وي نو په دا طریقه سره د دغه جنورې عمرینه معلومیږي. خو البته که یو سړی یو جنور خپل ستلوي او دته دغه پاته وي د پي صبح سره دغه اندازه لګولې وي چې د قرباني چې کیم عمر شرطای هغه عمر پیره شوی دی خو د هغه باوجود غي دوړې نه دیر خطلی نو په دغه جنور سره بیا د قرباني کړل جایز دي. خو البته په بزرګ کې کچېره بیوپاری تو تویای چې عمر یې پیره شوی دی خو غوښینه نه دیر خطلی بیا په دغه صورت کې ته علامه کسه نشانی به کسه کداغه غوښینه خطلی وی قرباني پکړای شي ک نویر خطلی د بیوپاری په خبره مندو اعتماد نه کې. څلورمه مسأله هغه جنور چې پامنده قرباني نه دو جایزه. پاکه اولینای نمبر دغه دی چې د کیم جنور شکر متشوي وي او په داسې طریقه سره متشوي وي چې د دغه متدل اثر یې دماغ ته رسیدلی وي یا په دغه جنور باندې د قرباني کړل جایز نه دي. دویم نمبر هغه جنور چې هغه لیونای وي او د لیونتیب داسې حد ته رسیدلی وي چې دای و شو نه خوري د خوروک شوک د پرشي وي بیا په دغه جنور باندې د قرباني کړل جایز نه دي. دریم نمبر هغه جنور چې هغه ډیند وي په هغه باندې قرباني کړل جایز نه دي. څلورم نمبر هغه جنور چې د هغه یواز تر ګړندا وي په هغه جنور باندې د قرباني کړل جایز نه دي. پنځم نمبر که یو جنور دمره کمزوری وي چې د خپل کمزوری د واجنه دای مزال نشي کړلای مذبح ته نشي تلای یعنی د ذبح زیته نشي تللای بیا په دغه جنور باندې قرباني کړل جایز نه دي. شپږم نمبر چې د کیم جنور غیژینه کټ شوی وي او په درمه حصہ نه زیات کټ شوی وي یعنی غیژې کچره درې حصے ته تقسیم کې نو په درمه حصہ نه زیات کټ شوی وي نیمایي کټ شوی وي یا په دغه جنور باندې قرباني کړل جایز نه دي. البته که په دریمه حصہ نه کم کټ شوی وي یا په دا باندې قرباني کړل جایز دي. اوم نمبر کې چې د کیم جنور لکۍ کټ شوی وي او نیمایي کټ شوی وي یا په نیمایي نه زیاته کټ شوی وي یا په درمه حصہ نه زیاته کټ شوی وي یا په دغه جنور باندې د قرباني کړل جایز نه دي. خو کچېره په دریمه حصہ نه کم کټ شوی وي لکۍ بیا قرباني کړل جایز دي. اوتم نمبر هغه جنور چې د هغه غوښینه متشوي وي او دای خوروک نشي کړلای یا په دا باندې قرباني کړل جایز نه دي. اوتم نمبر کې هغه جنور چې د هغه پیدایشي تور باندې غیژینه نه وي په دغه جنور باندې د قرباني کړل جایز نه دي. په نم نمبر کې هغه جنور چې هغه د تای سرینه کټ شوی وي په دغه جنور باندې قرباني کړل جایز نه دي. په لسم نمبر کې هغه جنور چې د هغه تاینه وچ شوی وي شودنه پروازي دا کچره وزاوي نو یو تای چې وچ شوی وي پامند قرباني کړل جایز نه دي. کچره غووي یا مشوي چې دوا تاینه وچ شوی وي په دا مند بیا د قرباني کړل جایز نه دي. نو دا هغه جنور شول چې پامند قرباني کړل جایز نه دي په شریعت کې. هیڅ میش د غش د تقسیم او پدا کې د شرکت چې کوم مسائل دي هغه بیانوي. نو اولینی نمبر خبره ده چې وزا او وز د غرنګ میج او ماج دا صرف د یو کاسته پورا کافی دي په یو نزیوت کسون پدا کې نشي شریک کېدلای. دویمه مسأله ده
چې غو غوڅکای مشه ایش او ایشه په دغه شیونه کې د یو نه ونڅه تر اوه پیره کسون شریک کېدلی شي، یعنی 2 کسون 3 کسون 4 کسون 15 کسون چې هر څومره کسون پکې شریک کیږي دا شریک کېدلی شي، خو شرط دا دی چې د ټولې حصاو برابر سروبر وي. البته که یو 2 وانډې ونیوي بل 4 وانډې ونیوي دغه طریقه هغه اختیارولی شي. دریمه مسئله چې کوم اوړه ځناور دي لکه وزه او وز یا میږ او ماژ په دا کې صرف یو نیت کافي دی، صرف د قربانۍ نیاتو پکې کوم. او کوم چې غوټ ځناور دي لکه غو غوڅکای مشه او ایشه ایش په دغه کې د قربانۍ سره نره نیتونه غکړای شي. مثلا 15 کسون پکې شریک شول، د یو نیت د قربانۍ و، د بل نیت د عام صدقه و، د دریم کاس نیت دا و چې په نبی علیه السلام سیکه، د څلورم کاس نیت دا و چې د عقیقې د پوره ز خپله حصه نسه. نو په دا طریقه سره مختلف نیتونه پکې رجمع کېدلی شي، په دا منده قرباني منده څه اثر نه پرېوځي. بله مسئله دغه چې که چیرې صرف غیشه وي، چې کله قرباني وشي صرف غیشه وي، بیا غیشه او صرف په اندازه باندې نشي ویشله، په دا کې سود رودریمي، په دا کې بیا تلل لازمي دي. خو البته که د غیشې سره کلیجي وي، پښې وي، لری وي، مختلف شیونه وي، دغه په هره حصه کې څه نه څه موجود وي، بیا په اندازه باندې تقسیم کړل یې جایز دي، تلل لازمي نه دي. شپږمه مسئله دغه چې که په یوه کیر کې مشترکات څه ورنه پنډیږي، 3 یا 4 یا 15 ورنه په شریکه باندې پنډیږي، یو ځناور په شریکه باندې رولي او په شریکه باندې خوري، نو د دغه د پوره بیا تقسیم ضروري نه دی. پس په یوه ځای باندې د الول کو، په یوه ځای د خوراک شوکوینه کو. خو البته که یوه شریک دا وویل چې مونږ خپله حصه روکوئ، خپله حصه ورته واضحوئ، متعین کوئ، بیا په دغه صورت کې د ټولې حصې برابر متعین کول لازمي ګرځي. از د قربانۍ چې کومه غیشه دو دغه په باره کې خو افضله خبره دا دو چې ټول په ټوله صدقه کې، که ټول په ټوله نشي صدقه کولای بیا دریمه حصه صدقه کې، یعنی 3 حصې کې یوه حصه صدقه کې. او د قربانۍ غیشه غریب او مالدار ټول ته ورکولی شي، ټول ته ورخوړلی شي. خو که ټول په ټوله د خپل ځون د پوره کشش وله په خپل استعمال کې د وروسته داغه جایز دی، په دا باندې شرعاً څه ګناه نشته. پوته شوه د قربانۍ د ځناور چې کومه څرمندو، نو د هغې حکم دغه دی چې که دغه څرمن په خپل استعمال کې رولی، په خپل استعمال کې وروستل جایز دي. که یوه مالدار ته یا فقیر ته ورکوي هغه ته ورکول جایز دي. خو البته که خرڅه دې کړله بیا په دغه صورت کې د غریبۍ چې کومې دي دا په خپل استعمال کې نشي وروستلی، بلکې یو غریب او مسکین ته به ورکوي. غریب او مسکین سړی ته د زکوته مستحق سړی ته ورکول بیا واجب او لازمی دي. نو بهتره دغه دو چې دغه څرمنې یا د څرمنې چې کوم قیمت وي دغه مدرسې ته او په مدرسې کې پنډیدین کې طلبه کرام ته وقف کړل شي، نو د دغه په ذریعہ باندې دغه دینی مدارس او د دې دینی خدمات جاری او ساری وي. اس په آخره کې امیجه مسئله د ذبح ذکر کوي چې د ذبح طریقات څه دو او د هغې سره تړلي مسائل څه دي. د ځناور په خپله ذبح کول افضله خبره دو چې کوم سړی قرباني کو چې هغه په خپله باندې ذبح کو دا افضل او بهتر دي. که دته صحیح طریقه نه ورتله نو بل چاته د وی بل څوک ته وکیل جوړ کو. دویمه خبره ده چې که په کسب باندې ذبح کړله یو سړی رولګي په خپل باندې قرباني نشي کړای، یو کسب ونسی په کسب باندې الولوي، بیا د لړای پښې سارینه دا د اجرت په تور باندې کسب ته ورکول ناجایز دي. دریمه مسئله دا چې د ذبح د پوره د سملولې طریقه دا دو چې ځناور چې ته سملوي د ذبح د پوره، نو د میشتو چې کوم ملک ته پاکستان په دا کې به د ځناور سار جنوب طرف ته کې او د ځناور لکیو شمال طرف ته کې، یعنی د لکۍ طرف به شمال طرف ته کې او د سار طرف به جنوب طرف ته کې او قبله طرف ته به وړوي. نو تو ته او شی لوستغه برابر شي او ور سراب قبله ته به مخشي په ذبح کول کې تو ته اسانتیا شي. په دانه بعد دغه دعا او یې دغه آیت مبارکه انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
بسم الله الله اکبر. نو دغه چې کله وایې په دانه بادو د زنور د سلوي او د خوروک چې کوم رګونه دي او د وینې چې کوم راګ دی دغه وکاټ کې او سار به مکمل نه جدا کوي چې ته سار مکمل د جسم نه جدا کې. بیا چې کله قرباني وکې ذبح وکې نو په دانه بادو دغه دعا وایې اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك ابراهيم عليهم الصلاة والسلام. دغه ترجمه دغه دو چې یا الله ته مونږ داس قبیل کې لکه څنګه چې تو د خپل حبیب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د خپل خلیل حضرت ابراهیم علیه السلام نه قبیل کړی وو. نو دا د قربانۍ سره تړلی چې اهم او بنیادی مسائل وي چې موږ تاسو ته ذکر کړل. الله تبارک وتعالى دا میشتو ته د عمل کړلې تو فکر نصیب کو او الله تبارک وتعالى دا میشتو دغه قربانۍ او دغه عبادت په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. وما علینا الا البلاغ المبین.